الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدقت يا رب العالمين. छप्पन नंबर आया है छप्पन مخکې د الله د وحدانیت او د یو کافرانو سره خبرې وشوې چې یو څه ویډیو د بل څه جواب ورته ملول. دلته د تبلیغ طریقه ذکر کېږي. د تبلیغ لاره هغه سخته ده. د تبلیغ نه مراد د دین هره هغه شعبه د دین هر هغه شعبه چې ته د الله طرف ته رابلل کوې الله وایي حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. 56 نمبر آیات کې آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به ایمان راوړئ او په دې باندې به بس خلاص شئ؟ إن هالست ومهالست وجلوس نو پدغه باندې صرف کار نه کیږي بلکې پتا باندې به قسمه قسم امتحانات راځي. پتا به کله سره راځي کله څه. خبره ده چې کله کلمه وویلې شوه نو بیا د دې دعوت هغه په مختلفو شعبو سره په مختلفو طریقو سره چلېږي. دعوت کله به ته اجتماعي ورکې، مثال په طور باندې اجتماعي لګیاوي دا اجتماعي دعوت دی. د ټولو نه لوی جهاد په قرآن سره دی. الله وایي جهاد وکړئ په قرآن پاک سره جهادا کبیره لوی جهاد. الله وایي په قرآن پاک سره لوی جهاد. دا اوس اجتماعي دعوت دی. د اجتماعي دعوت دی. او کله ناکله به انفرادي دعوت ورکړي. لکه سورت روح کې به راشي الله ته هغه ځای ته ورسوي صحیح سلامت او الله یې د عمل توفیق راکړي. نو هغې کې به راشي نوح علیه السلام چې کله د قوم ګیله الله ته پېښ کړي چې خدایه ما دې له په پټ هم دعوت ورکړه، ښکاره مې هم ورکړه، ټولګي ټولګي مې دعوت ورکړه، ځان ځان له مې ورکړه، د شپې مې ورکړه، د ورځې مې ورکړه، هر کې مې او ګڼه کې مې ورکړه، ځان له مې کله ناکله اجتماعي خبره کار نه کوي، بس د سر د پاسه هغوی تېرې شي. هغې کې به بیا ته انفرادي او کس لرې او ځینې وخت به د خپل عزت نه هم تېرېږي. د عزت بیرت د تقدیم د دعوت لاره چې ده دا د تکبر لاره نه وي. مامون رشید ته یو کس خبره کوله نو هغه لږه تندي وکړه، تیزي وکړه. هغه ورته په مزه خبره کوه، په مزه یې په نرمۍ راته وایي. وایي ځکه چې ته د موسی علیه السلام نه غوره نه یې او وایي زه د فرعون نه بېکاره نه یم. وایي الله چې موسی علیه السلام فرعون ته لېږه نو ورته وایي چې خبره نرمه کوه. نو دې کې به اخري ته به د خپل عزت نه تېرې، کله به تا ته په مخامخ خلک کنسلې کوي، کله به په شا درته خبرې کوي. خاص کر انفرادي دعوت کې بیا د اجتماعي په نسبت ګران دی. هغې کې به ته د خپل عزت جان کله به تا ته پته نشي دی چې دا ما دا خبره اجتماعي کار نه کوي، نو بیا به ته انفرادي کس راټینګې چې وایي دا کیسه داسې ده. لکه بایزید بستامي رحمت الله علیه متعلق هم راغلي دي او د جنید بغدادي رحمه الله متعلق هم راغلي دي. دې چې دواړو سره هم شوي یا تاریخ یې هغې کې اکثر خطا وشي نو د یو واقعه د بل سره ټچ شي. وایي هغه ته یو پیره وویلي شو چې دې تاسو په خانقاه کې ناست یې خو ډېر د بایزید بستامي سره ټچ کېږي.
بایزید بستانی رحمت الله علیه چاوی چې مریدان ورته ته خانقاه کې ناست او بار ټوله خالیه تباه او برباده شوه. هغه ورته ویلي ویسې به یو زنانه راغلې ده او هغه فاحشه ده او ټوله خالیه چې د هغې ګنده کړه. ته ورته وایي چې ښه وایي څه مطالبه ده؟ وایي پیسې دي د شپې او دا نوجوانان طبقې ټول چې دي نو هغه بل طرف ته او یو ورته بیا کتابونو بله کیسه راغېستې داسې ښایستې دا هغه کیسه کیسې ورته کړې ده ورته چې صحیح ده ما بوځي هغه کور له خواله هغه کور له خواله لاړ چې کله ماسخوتن شو ته ګوتو که ما کور باندې دغه واچوله دا مسله واچوله نفلونو ته ودرېدو چې څوک به راته چې هلک نه لوبه چې وخت بایزید بستاني ولاړ دی نو به شرمېده واپس به نه بل به چې راغی د لرې نه لوبه ورته بایزید بستاني ولاړ دی نو به تښتېد هغه ښځه اخره کې خپلې وینځې ته وایي چې موږ کله خو دومره خلک راشي او نن غواړو څوک راښکاره نه شو دا ولې هغه چې لاړه ورسره تماشه وکړه وایي صیب چېرته دغه راسي ورته جنید بغدادي سره بیا ورته بغداد شو برابر شو بیا د بستان حالیه شو وایي صیب د دې خالیه د ټول نه لوی بزرګ راغلی دی هغه د په دروازه باندې ولاړ دی او خلک چې هغه ته وګوري نو هغه شرمېږي واپس ته هغه ورته وایي چې ښه دوی ده نه تپوس وکړه چې ته څه له راغلی چې ده بسې راغلی دی ورته وایي چې بس ما نه د شپې ضرورت نه یو شپه ما څو پیسې درته چې څومره مطالعه کوي هغه ورته وایي چې خپل خادم ورته وایي چې صاحب دا وایي هغې ورته وایي زه په پیسو سرکاري زه خپل ګناهګار سرسکار چې کله بایزید بستاني رحمت الله علیه لاړ نو بایزید بستاني ورته وایي چې ټولو پر عبادت کړی دی او موږ پاک خلک یو نو موږ چې ته چې غسل وکړې نو هله به زما مطالبه وکړې اول کې چې ستا ټوله شپه ده تا ماته پیسې راکړي چې ستا څه به غواړې خیر دی به ترې غسل وکړو بیا ورته وایي چې یو دوه رکعته نفل چې په نفل یې ودرېږه نو شاته الله ته ژړاګانې شروع کړي خدایه دومره زما اوس دې ځای پورې ما راورسوله ما درته ودرېږم روان دې ستا کار دې زړې ته بدل بیا خیر ابو بیا یې توبه وباسله او د زمانې دوی اصبر کړ غرض مې په دې ټکي کې چې خلکو به مې څومره خبرې جوړې کړي بیا دلته کور ته راغلې خلکو به په ذهنونو کې څومره څیزونه تلې راغلي دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیو باره کې سره ولاړ مور بیبیانې دې لاړې یو بیبي سره پاتې نو دوه صحابیان نو دوی کلک ملګري وایي په ټولو باندې یو ځای ګرځي ډېر کلک ملګري شپې ډېر ناوخته خو بعضې ملګري دا چې خپل ګروپ یې دغه یې هغې داسې ناوخته کې هغه ځای ته یا به مسجد نبوي تېرېدو یا راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اواز وکړي پلانکیه او پلانکیه دا ګورې زما بیبي ده ښه نوم یې ورته یاد کړه دا ګورې زما بیبي ده هغې ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوم شک راکړي دا خو د ایمان نه بار خبره ده او دې ستا شک نه شي راته شیطان ستا زړه ته شک درې جوړې شي خبره درې شک یې نو بعضې وخت به خلک تا پسې ډرامې یو څه بل څه باندې هر څه به خپې کړي که تا پسې ډرامه کوي یو تور پسې ډرامه کوي نو بیا ته د دین کار نه کوې دا بیا تاسې ګپ لري نو انفرادي دعوت کې به کله تا ته سختۍ ډېرې راځي کله به اجتماعي کې هم راځي په منځ کې به درته څوک راپاڅي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورپاڅي نورو بزرګان پسې به داسې پاڅېدلي او بیا په دې دعوت کې به داسې کاري کله به ته چاله بیدي جواب نه ورکړې ځان به غلې پاتې کړې نو خبره به سمي او ځینې وخت به داسې هم راځي هوښیاران وایي چې کوم ځای د خبرې د کور یا د خبرې نه کوي بیا کار کوي هلته به بیا د جواب ځای هلته به جواب خو د جواب به په حکمت سره کې دا نه چې یو کس په دنیایي معاملاتو کې دومره مشغوله دی چې تا هغه ته خبره وکړي هغه تا ته واپس څه خبره وکړي یا ته وایې چې زه دله دعوت ورکوم دوی په واپسۍ کې د اسلام ته کنځلې کوي نو دغه ټیم ته دله دعوت نه شي ورکولی که کفر طرف ته لاړ بیا ګناهګار دی ورسي حکمت کله ناکله چې دا د یو کس خبره وکړي نو هغه ته په خپله خبره کې راټینګي او دا د ټول نه لوی کمال دی دا کمال دی چې ته د هر سوال جواب ورکړې دا څوک نه شي ورکولی دا د هر چا کار دی په سوال کول دي او په هغه سوال کې راټینګول دا کمال ځکه چې دا دین سره چې کوم شیزونه وابسته شي د هغې هر چا تایید هم دی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیات کې الله رب العزت ورته وایي چې
چې ته دې ته ووایه دې کې دې ایتونو کې اکثریت داسې تېر شو چې بس موږ د هغې په سوال باندې به سوال وي ته ورته دا ووایه ای رسول الله سلم چې دا تاسو د کوم څیزونو عبادت کوئ نو زه تابعداري ستاسو نه خواهشات ستاسو خواهش هم یو نه دی د ده لات خوښ دی د دې بل منات خوښ دی د دې بل عزا خوښه ده د دې بل چې دی کاڼی خوښ دی د دې بل چې دی د اوړو بوټو خوښ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله خبرې کوي یو صحابي ورته وایي چې صاحب د اوړو نه مې بوټ جوړ کړی و یو پیره ډېر وکړي شکم سره راته نه میلاوي د خپل خدای مې واغه د هغې نه مې روټۍ نه نو داسې خیر نو داسې مختلف دا خو به ستاسو خواهشات مختلف دي ورته ووایه چې زه ستاسو په خواهشاتو تابعداري نه وم نو د هغې په سوال کې د هغې په هغه څیز کې هغې راکړي ورته وایي قد ولدت اذا که چېرته ما زه به خطا یم په هغه ټیم کې که چېرته ما تابعداري وکړه ستاسو په خواهشاتو او وما انا من المهتدین نو زه به د هدایت والا نه یم زه به نه یم زه بیا به دا خبره قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم انی یقینا زه نهیتو منع کړی شوی یم ان د دې خبرې نه اعبد الذین چې عبادت وکړم د هغه څیزونو تدعون چې تاسو یې رابلئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا اصل کې هغه سوالونه او جوابونه را روان دي او دې کې تقریبا تاسو الله سبا تاسو یې مشوبه تاسو ته ما ویلو چې یو سوال دا کړ چې زموږ د خدای عبادت شروع کوو موږ ستاسو د خدای عبادت شروع کوو الله رب العزت ورته وایي چې نه قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انی یقینا زه نهیتو منع کړی شوی یم ان د دې خبرې نه اعبد الذین چې عبادت وکړم د هغه څیزونو چې عبادت وکړم د هغه څیزونو مې زه د دې نه منع کړی شوی یم د هغه څیزونو عبادت وکړم چې تاسو یې رابلئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لا اتبع زه تابعداري نه کوم اهواکم د خواهشاتو ستاسو قد ولدت یقینا زه اذا په دغه وخت کې که ما تابعداري وکړه ستاسو نو قد ولدت یقینا زه به خطا یم اذا په دغه وخت کې که چېرته ما تابعداري وکړه ستاسو وما انا او زه به نه یم من المهتدین د هدایت والو نه قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم انی یقینا زه علی بینة په ښکاره لار باندې په ښکاره دلایلو باندې من ربي د رب د جانب نه وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ د دغه لارې د دغه دلایلو ما عندي نشته دي زما سره ما هغه عذاب تستعجلون چې تاسو جلدي کوئ به دا په هغې باندې ان الحکم الا لله نشته دی فیصله الا مگر لله خاص الله لره دی حاکمیت اعلی دا مسیر د الله تعالی ان الحکم الا لله نشته دی بادشاہی کامله مگر صرف د الله رب العزت لپاره نشته دی مغفرت کامله الا لله مگر صرف د الله لپاره الله مغفرت کامله خبر الله دې آیات کې الله فرمایي چې تو ورته چې څه سره ستاسو تابعداري کوي تاسو ګدان په څه سره راځي علا بینة من ربي زه په واضح دلایل ما سره خو دلیل دی چې خدای یې وایي ما سره خو دلیل دی تاسو مې منئ چې امین صادق یم چېرته مې دنیایي معاملاتو کې دروغ نه دي ویلي نو د الله په معامله کې به څنګه دروغ وویل بل ما سره دلایل دي وکذبتم به او تاسو د هغې نه انکار کوئ تاسو په دغه لار دی زما ستا لار درسره جدا ده ما اوس خبره دا ده چې دوی به دوه قسمه شیزونه وکړم یو ناشنا معجزې اسمان ته وخېږه ځان سره کاغذ راکوز کړه فرشتې راکوزې کړه د سبا دا هر چې د سرو زرو کړه او یا ورته که دا نه کې به ډایرک عذاب راولي چې ودې ویلي کیسه نه کړي نو الله وایي ته ورته ووایه ما عندي ما سره نشته ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو به هغې کې جلدي کوئ دا خو د الله سره دي د الله کارونه ما ته مه راغله کوئ دا د الله کار دی ان الحکم الا لله نشته د بادشاهي کامله مگر صرف د الله لپاره دا ستا لپاره حصار دی چې ته به ټوله
دا الله د حکم لاندې دی فیصله به اخري بل د ځمکې کروړې کړه کارونه وروړې کړه کاروبار وروړې هر څه اخري حکم د الله رب العزت یې کې به کول چې وایي دا د شریعت مطابق دی یا قص الحق بیانوي الله رب العزت حق لرا وهو خير الفاسدين او هغه بهتر د فیصله کوونکو دی قل ورته وایا ای پیغمبر اوس ورته وایا چې تما سره عذاب وي نو د الله په شان صبرناک رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله او د بنده ترمنځ ډېر فرق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې ډېر اعلی دی بعد از هدا بزرګ دوی دې سم مختصر د الله نه پس په کائناتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلی مرتبه د چانشته مخدای خدای دې مګنه بشکه چې بنده دی نور یې ټول واړه صفات دي پرېږدیا الله چې څومره صبر کوونکی ذات دی دومره بل ذات نشته نو که چېرته بنده سره دا اختیار وي نو الله وایي فیصله به شوې وه بس عذاب پرې راوستې وي څه ټیک به چې دی نو هغه وایي چې بس راشه عذاب پرې راوستې قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د ورنه که چېرته عندي وي زما سره ما هغه عذاب یا هغه معجزې تستعجلون به چې تاسو جلدي کوئ په هغې سره لقضي الامر نو فیصله به شوي د حکم بیني و بینکم په منځ زما او ستاسو کې والله یقینا فیصله به شوي عذاب به راغلی یا به معجزه راغلې وه چې معجزه څوک نه مني بیا پسې عذاب دی والله یقینا الله رب العزت اعلم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده دغه الله رب العزت سره مفاتیح الغیب چابیانې د غیبو دي هلته خزانې مې مخکې آیاتونو کې او دلته چابیانې د غیبو دي هغه هم الله سره دي لا يعلمها نشته دي د هغې یقین چاته الا هو مګر دکه یو ذات ته ويعلم وپوه دي دغه الله رب العزت ما په هغه څه باندې فی البر چې په وچه کې دي والبحر او چې په دریاب کې دي چې په صحرا او په دریاب کې دي الله رب العزت په دې باندې پوهه دي وما تسقط او نه ورځېږي من ورقة یوه پاڼه نه ورځېږي د یوې پاڼې نه الا یعلمها مګر علم د هغې وي الله رب العزت ته ولا حبة او نه یوه دانه قدرې فی ظلمات الارض په تیارو د شپو په تیارو د ځمکه کې څومره چې ځمکې دي په اعتبار د قول سره تقریبا دا یو قول دی راځي بیا وروسته زموږ کیسه کې چلته راغله آیات هغې کې به پکې بیا پوره خبره کوو پوره کتل به د هغې لپاره ضروري ځمکې چې به کومې رایې سره چې دوی ولي نو هغه بیا د یو بل سره پیوست دي د اسمانونو په شان نه دي اسمانونو منځ کې فاصله ده د یو بل نه جدا جدا دي مخکې د فلاسفو دا بولو چې دا نور چې دی دا په څلورم اسمان دی خو بیا وروسته د اوسنو نظریو چې دا غلط ثابت کړي دا شی غلط دی د اسمانونو ترمنځ چې دا فاصله ده نور سپوږمۍ وغیره دا چې اوس کوم تحقیقات دي هغې مطابق چې دا ټول د اسمان نه لاندې دي لکه خو د ځمکو چې کومه کیسه نه ده چې په کوم پول باندې ودي واسې دي هغو څه حساب دی چې په کوم پول باندې لاندې باندې دي هغه بیا د یو بل سره پیوست دي جدا نه دي نو که چېرته الله رب العزت وایي که دغه کول والې دا دانه چېرته په اومه ځمکه کې لاندې په تیارو کې پرته وي الله رب العزت ته علم ولا حبة ولا یوه دانه فی ظلمات الارض په هغه تیارو د شپو کې ولا نیا کالا ترګي ولا چې کوم مثال ورکړي چې ګاڼې یو په ګاڼې کې بل ګاڼې بیا بل ګاڼې په هغې کې یو چینجي و د هغې په خوله کې چې ځینو پاڼه وغیره ذکر یې کو داسې په هر ځای کې الله رب العزت انسان وي ولا رطب ولا یابس او نه په وچه کې ولا رطب او نه په وچه کې ولا یابس ولا رطب او نه څه وچه ولا یابس او نه څه لامده الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکاره کې او نشته د څه وچه او نه څه لامده الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکاره کې د دې نه لوح محفوظ مراد دی عام علماو ته کتاب الله چې قرآن پاک ته اخیستلی خو راجح قول دا دی چې لوح محفوظ هغې کې هر یو شي لیکلی شوي چې د دې او د دې کس په سر به دومره ویښته وي د ده به د ګیرې دال وي د ده به چې دی د بریتو دال وي د ده به د جامو دال وي دی به په پلانکي ټیم کې مالدار وي په پلانکي ټیم کې به غریب وي ده له په پلانکي ځای کې مرګ راځي وغیره وچه لمده کیسه پیسه ځمکه دا ټولې کیسې دا په لوح محفوظ کې وهو الذي يخطئ هغه ذات دی بیا بعضې تقدیرونه داسې دي چې هغه معلق هغې ته ویل شي هغه داسې ځوړند دي هغه په دعا سره بدلېږي که ته دعاګانې کوې خدای ته عاجزي ظاهري کوې نو هغه تقدیر بیا بدلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بعضې لیکي وهو الذي يخطئ هغه ذات دی یتوفاکم چې تاسو ده کوي باللیل په شپه کې یتوفاکم دلته
ټیپګړې مرګ او د کېده ته مراد دی الله وي خدای هغه ذات چې تاسو د کوي بالليل پښپا کې ويعلم وقوع ما بحسبات جرحتم چې تاسو کوي په نهار فورت کې یا ويعلم وقوع ما بحث تجارت باندې جرحتم چې تاسو کوي په نهار فورت کې سو یا ګټه تاسو فورت کې ثم يبعثكم بیا تاسو را پاسوي په دغه ورځ کې لیوقضى دبار آدی چی فیصلو کشی اجل مسمى اغنیٹی معلومداری پوری ثم الیه مرجعکم بیا دغا اللہ رب العزت تستاسو واپسی دا ثم ينبئکم بیا بخبر در کی داستا بما باغ سسرا کنتم تعملون چی تاسو وکم عمل کو خبر دارا چی دلتا اللہ رب العزت تشبیح و خاصیت مودم اغا دا چی اللہ اغا ذات چی تشبیح تالا خوب راولی نو د دې نه دا معلومه شوه چې د شپې خوب چې دی دا د ورځې د خوب نه چې دی نو اعلا دی او دا ډېر ارام والا دی د انسان بدن نور یا بیا به په دېرشمه سپاره کې په سر صورت کې راځي الله وایي چې دا شپه مې ستاسو دپاره لباس ګرځولې پرده ګرځولې نو د شپې دا خوب چې د عامو بزرګان نه دا نقل دی بلکې د اوس د دې وخت سره خو بالکل امام غزالی رحمت الله علیه هغه ټیم چې ډېر مجاهدین اوس هغه سخت مه کوئ ځکه چې بدنونه کمزوري شوي نو د شپې خوب پکار ګیمونو له فلمونو له ډرامو له غیبتو له مجلسونو له دې له دا خوب دا ټیم نه وي ورکړو پکار دا شپې د خوب ډېرې فایدې نور پې تاسو د هغې باندې زمانه ښه پوهېږئ او د ورځې خوب چې ټول راجمع کړي حکما پوهه خلک داسې وایي چې د شپې د لږې لحظې خوب ته دا نه رسي هغې کې داسې هغه انسان د بدن کې چې کوم هغه سختوالی وي یا دې چې ستړیوالی وي وغیره دا ته ختمي د شپې نه او چې الله وایي بس کمال خو پکې شته بیا د ورځې الله قرآن کې بل ځای بیا وایي دېرشمه کې به هم راشي چې دا ما ستاسو دپاره تجارت دپاره دا رس پیدا کړی رس کې نور کارونه دي مختلف نو اوس کې کیسه لږه بدلېږي رس تر دفتر د خیر وکړي او زمونږ طرف ته خو دا فقه گزاره کوي هغه چې کوم لاهور دی یو ځای بل ځای چې په 11 بجې دغه تا ته دوکان کولو شي نو توره به وکړې چې د خدای پاک شکر دی کراچۍ کې وکړه کولوی ځینې یونې کولوی چېرته د کاپیانو کولوی چېرته د بالټین کولوی د یو څه سلسلې دوکان کې چې ځکه چې شپه ووایي ټوله الله دې معلوم دا بار نه چې سر راځي نو بیا اثر په پنجاب کې ورپسې اثر په ملک کې بیا الله رب العزت وایي ثم یبعثکم فیه یبعثکم وایي بیا راپاسئ دغه الله رب العزت تاسو بیا هم راپاسو په دغه ورځ کې لیقضى اجل مسمى چې ورسي دا هغه نیټې معلومدارې پورې چې ستا خپل ټیم پوره شي هغې پورې د الله رب العزت دا خپله فیصله ورسي یا عامه معنی چې کومه الله رب العزت وایي چې بیا یې د قیامت پر ورځ راپاسو خو دلته دې معنی دغه مراد بیا الله رب العزت وایي ثم الیه مرجعکم تا خو د ورځې راپاسو د شپې دې ورکه بیا اوس بل څه چې د شپې د چا خوب برابر نه وي د هغې نه تپوس وکړي سړي سره موږ له خو راځي څه خبرې ښه ځوانان هلکان دي کشران دي هغوی وي زموږ خوب موږ له شپې خوب نه راځي موږ له شپې خوب نه راځي الله دې معاف کړي معاشره داسې او مشرانو کې خو ډېر داسې پیسو والا به وي پیسو والا کلک پیسو والا وي چې موږ ګولۍ نه یې اچولې نو خوب نه راځي الله دې معاف کړي بیا ثم الیه مرجعکم بیا دغه الله تستاسو واپسی ده دغه تستاسو راوندېده دي راجمع کېده دي او الله تباره د څه دپاره دي ثم ينبئکم الله وایي خبرداري به درکړم خبر به م کړم چې تاسو کوم عمل کړی دی په ورځ او شپه کې بس دغه کیسه ده امتحان دی دارالامتحان دی دارالتغابن ده وغیره دا ټوله ورځ ده الله رب العزت دې راباندې اساني راولي د هغې لپاره د عمل ضرورت دی عمل دغه دی چې موږ قرآن ته کښېنو مونځونه کوو کم از کم نور هېڅ نوافل وغیره چې دا 15 وخته مونځ په پابندۍ سره کوو یا انسان کې کمزوري راشي ستا نه مونځ قضا شم چې څه ټیم راپاسې کوې څه خو به دې وشي که نه څه خو به وشي که نه چې د کونډې زویه څه خو بویه که نه څه خو به وشي که نه لکه شان د ماسپښین یې ستانه قضا شو وي که پرېږدیمه دی به د ضرور ټوپک درکې ټیم ته به راشي لکه شان د قرآن ستانه یو پېره درس خطا شو لږ معمولي وخت پاتې ته راشه کښېنه د شیطان نه همدا ماته کړه الله به اجر درکوي موږ به درته څه درکړو الله نه به یې غواړي د بنده نه به ته څه غواړي
الله دې راته توفیق راکړي الله دې راته د دین محبت پیدا کړي والله د دنیا کارونه زموږ پوره کړي